بسم الله الرحمن الرحيم. وحد الحرف كلمة او تعریف ته حرف دادی چې دا یو کلمه ده لا تدل على معنى في نفسها چې دا په خپل معنا باندې مستقلا دلالت نه کوي بل تدل على معنى في غيرها بلکې دا دلالت کوي په خپل معنا باندې دا بل کلمې سره د یو ځای کېدو نه بعد نحو من لکه من دا یو حرف دی فإن معناها د دې معنا چې د الابتداء ابتداء وهي او دا من لا تدل عليه دلالت نکي په دغه معنا د ابتداء الا بعد ذکر ما منه الابتداء مگر پس د ذکر کولو د هغه نه چې د هغه نه ابتداء کیږي د کوم څه نه چې ابتداء کیږي چې او سر ذکر شي نو بیا دا من دا په معنا د ابتدا باندې دلالت کوي کل بصره والکوفه مثلا لکه بصره او کوفه چې دا د دوه ښارونو نمونه دي تقول سرت من البصره ما مزل کو او سیر کو د بصرین الى الکوفه کوفه پورې اوس دلته د من سره بصره ذکر شو مطلب دا چې د سیر او د مزل ابتدا د بصری نشي اوس دلته من په معنا د ابتدا دلالت ورکو خدا البصره د یو ځای کېدو نه بعد مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د تعریف او علامات د فعل نو شروع یو کړ په بیان د حرف کې او فرمایي چې دا حرف دا هغه کلمه ده چې د بلې کلمې د یو ځای کولو نه بغیر په خپل معنا باندې دلالت نه کوي لکه من د دې معنا ابتدا ده لیکن کله چې یوازې من وي نو سوق هم د دې معنا لغوي چې دا نو هغه ابتدا نه کوي بلکې دې تبع من حرف جار لیکن کله چې دا په عبارت کې استعمال شي بیا په معنا کې دا حرف جار راوستلو په ځای په ابتدا سره د دې معنا کوي او من چې دینو دا یوازې خپل شناخت چې دینو دا په حرف جار سره کوي لیکن معنا نه ورکوي او کله چې په عبارت کې ذکر شي نو بیا معنا ورکوي همدغه شان الا د دې معنا انتها ده لیکن دا یوازې په خپل معنا دلالت نه کوي بلکې کله چې بل کلمې سره یو ځای شي نو دا په خپل معنا دلالت کوي او د دې مثال دا مصنف رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی په متن کې په تعریف د حرف کې چې کوم قیود دي دا هغه فواید داسې چې دا حرف چې دی دا معرف دی او محدود دی او کلمتونه په تعریف کې دا اول لفظ دی او دا په درجه د جنس کې دی معرف تا غیر معرف دواړو ته شامل دي او لا تدل دا اول فصل دی او دې سره اسم او فعل دواړه دا خارج شول د تعریف دا حرف نه ځکه چې هغه په خپل معنا باندې په خپل دلالت کوي مستقلا او چې ادنه خارج شو نو تعریف د حرف چې دینو دا مانع وګرځیدو د دخول لغیر نه جامع وګرځیدو چې څومره د حرف افراد دین او هغه پکې ټول راجمع شو د دې ترکیب بداسي کو چې وو استینافیه دي حد الحرف مضاف مضاف الیه مبتدا دي کلمه موصوف دي لا تدل على معنى في نفسها دا معطوف علیه دی بل اضرابیه عاطفه دی تدل علی معنی فی غیرها معطوف دی معطوف علیه سره د معطوف نه صفت شو او موصوف سره د صفت نه خبر د مبتدا محذوف چې هغه هي ضمیر دی هي ضمیر مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره د بیا خبر شو د مبتدا چې هغه حد الحرف دی مبتدا سره خبر نه د جمله اسمیه خبریه شو نحو من مضاف مضاف الیه لا خبر شو د مبتدا محذوف چې مثاله دي مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه شو فعاطفه دا ان حرف دی او معناها مضاف مضاف الیه دا اسم شو د ان لپاره الابتداء دا خبر دی هي مبتدا لا تدل فعل دی ضمیر پدې کې دی هغه دې لپاره فاعل دی
علیه دا جار مجرور متعلق د لا تدل دی الا حرف استثناء بعد مضاف ذکری بیا مضاف ما موصولا منه جار مجرور متعلق د ثابتن خبر مقدم الابتداء جدین دا مبتدا مؤخر دا جمله اسمیه دا صله شو د موصول سره د سلینا دا مضاف الیه شو د ذکر مضاف سره د مضاف الیه نه دا بیا مضاف الیه شو د بعد مضاف او مضاف سره د مضاف الیه نه دا مستثنا مفرغ مفعول فیه شو مستثنا منه هغه د دې سدي فی وقت من الاوقات دا محذوف دی لا تدل د خپل فاعل متعلق و مفعول فيه سره دا خبر شو مبتدا سره دا خبر نه دا جمله اسمیه خبریه شو سرتو دا فعل با فاعل من جار د البصره مجرور جار سره دا مجرور نه دا متعلق اول شو الى جار الكوفه مجرور جار سره دا مجرور نه متعلق ثانی فعل سره د خپل فاعل او دوار متعلقونه جمله فعلیه خبریه شو او د دې عبارت نحوی اجرا ودا سکو چې دا حد او الفعل او کلمۃ النفس غیر الابتداء ذکر مثلا دې کې هر یو چې نو دا مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره دی حالت نسبی فتحی سره دی او حالت جری په کسره سره دی حد دو دا مبتدا کې دو په وجه مرفوع دی رفع ضمه د دال سره د الفعل دا مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی جر کسره د لام سره دی کلمتون د خبر کې دو په وجه مرفوع دی رفع ضمه د تا سره ده او نفس چې دی نو دا د فی حرف جر په وجه مجرور دی جر کسره د سین سره دی او غیر دا د حرف جر په وجه باندې مجرور دی جر کسره د را سره دی الابتداء د ان د خبر کې دو په وجه باندې مرفوع دی رفع ضمه د حمزه سره او په دویم ځای کې الابتداء د مبتدا مؤخر کې دو په وجه مرفوع دی او رفع ضمه د حمزه سره ده او ذکر دا د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی جر کسره د را سره دی مثلا چې دین دا د مثل تو فعل محذوف د پاره مفعول مطلق دی په دی وجه منصوب دی نسب فتحی د لام سره دی معنا دا اسم مقصور دی حالت رفعی په تقدیر د ضمه سره دی حالت نسبیه په تقدیر د فتحی سره دی او حالت جریه په تقدیر د کسره سره دی په اول ځای کې معنا چې دین د اعلی په وجه باندې مجرور دی او دویم ځای کې اندغه شانت مجرور دی او دریم ځای کې د ان د اسم کې دو په وجه باندې دا منصوب دی او دا هر څه د دې تقدیری دی البصره الکوفه دا غیر منصرف دی حالت رفعیه په ضمه سره حالت نسبی او جری دواړه فتحې سره او دلته د الف لام دراتلو په وجه باندې په حالت جری کې په دې کسره راځي او لا نافیه حرف دی علی حرف جر دی فی حرف جر دی ها ضمیر دی بل حرف عطف دی من حرف جر دی فا عاطفه دا حرف دی ان حرف دی هي ضمیر دی الا حرف استثناء بعد ظرف دی ما موصول دی کاف حرف جر دی سر تو فعل ماضی دی دا ټول مبنی دی لا تدل او بیا تدل او تقول دی کې هر یو فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطب حالت رفعی په ضمه سره حالت نسبی فتحی سره حالت جزمیه په سکون د لام سره دی دا عوامل جازمه او ناصبه د انعدام په وجه د فعل مضارع مرفوع او رفع ضمه د لام سره وعلامته الا يصح الاخبار عنه ولا به والا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال وعلامته او د حرف علامت دا دی الله يصح الاخبار عنه چې د دین خبر ورکول نټیږي ولا به او په دې سره هم خبر ورکول نټیږي یعنی دا نه مخبر عنه واقع کیږي نه مخبر به والا يقبل او دا چې دا نه قبلي علامات الاسماء د اسم علامات ولا علامات الافعال او نو د فعل علامات حرف مخبر عنه او مخبر به دا نشي کیږي او دا ځکه نشي کېدی چې د مخبر عنه مخبر کې به کېدو د لپاره مستقل کېدل ضروری دي چې دا په خپل معنا مستقلا دلالت کوي او حرف چې نو دا مستقلا په خپل معنا دلالت نه کوي او د دې عبارت ترکیب داسې چې وو عاطفه یا استینافیه دي علامته مضاف مضاف الیه مبتدا دي
ان مصدریه دی لا یصح فعل الاخبار مصدر دی عنه جار مجرور دا معطوف علیه دی لا عاطفه به جار مجرور معطوف علیه سره دا معطوف نه دا متعلق دا مصدر سره دا خپل متعلق نه فاعل دا فعل سره دا خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه فتاویل دا ان مصدریه سره دا معطوف علیه وہ حرف عطف ان مصدریه لا يقبل فعل پدی کی هو ضمیر دی اغل دی فاعل علامات الاسماء مضاف الیه دا معطوف علیه وہ عاطفه لا زائده او دا معنا د نفی د تاکید د پر راغلی علامات الافعال مضاف الیه معطوف علیه سره د معطوف نه مفعول به فعل سره خپل فاعل مفعول به نه جمله فعلیه خبری په تعویل د ان مصدریه سره مفرد دا معطوف علیه سره د معطوف نه دا خبر شو دا علامته مبتدا سره د خبر نه دا جمله اسمیه خبریه شو د دې عبارت نحوی اجرا داسنه چې وہ حرف عطف دی هو ضمیر دی ان حرف ناصب دی ان حرف ناصب دی او عن چې دی دا حرف جر دی لا حرف نفی دی با حرف جر دی دا ټول مبنی دی علامتو الاخبار دی کہ هر یو مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمی سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره دی علامتو دا مبتدا کېدو په وجه مرفوع دی رفع ضمی د تا سره دا الاخبار دا فاعل کېدو په وجه مرفوع دی رفع ضمی د را سره علامات دا جمع مؤنث سالم دا حالت رفعی ضمی سره او حالت نسبی جری دواړه کسری سره دلته د مفعول به کېدو په وجه منصوب دی او نسب کسری د تا سره دی الاسماء الافعال دی کہ هر یو جمع مکسر منصرف دا حالت رفعی ضمی سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جری کسری سره دی د مضاف الیه کېدو په وجه دواړه مجرور دی او جر کسری د حمزه او لام سره لا يصح لا يقبل دا فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه صیغی دی او حالت رفعی ضمی سره حالت نسبی فتحی سره او حالت جزمی سکون د لام کلمې سره دلته د ان ناسبه په وجه باندې منصوب دی او نسب فتحی د ح او لام سره وللحرف فوائد فی کلام عربی پدې عبارت کې مصنف رحمت الله علیه اوس د یو سوال مقدر جواب کوي چې دا حرف نه مخبر عنه جوړی دي شي نه مخبر به نو د دې ضرورت سره مصنف رحمت الله علیه فرمایل ولل حرف د حرف د پاره فی کلام عربی د عربو په کلام کې فواید ډیر فائدې کر ربط بین الاسمین لکه دو اسمونو په میانس کې ربط راولي لکه زید فی الدار دلته کې د زید او د الدار په میانس کې فی ربط راوستي دی ول فعلین او د دو فعلونو په میانس کې لکه اريد ان اضرب نو اريد او اضرب فعل دی او ان د دې په میانس کې ربط راوستي او اسمین و فعل یا د یو اسم او فعل په میانس کې لکه ضربت بالخشبه نو دلته ضربت فعل دی او الخشبه اسم دی او د دې په میانس کې ربط د با حرف جر په وجه راغلي او الجملتين یا د دو جملو په میانس کې لکه ان جاءني زید اکرمته نو جاءني زید لا یو جمله ده او اکرمته بل جمله ده د دې په میانس کې ربط چې دین هغه د ان حرف شرط په وجه باندې راغلي وغير ذلك من الفوائد التي او د دین علاوه نور فائدې تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالی چې هغه وت پیجنې په قسم ثالث کې یعنی په بیان د حرف کې ان شاء الله تعالی مصنف رحمت الله علیه چې کله دا بیان کړل چې حرف دا نه مخبر عنه کې دي شو نه مخبر به نو اوس دا بیانې چې د دې ذکر کولو فائدہ سره د دې بیانولو فائدہ سره نو د دې جواب دا ورکو چې صرف مخبر عنه او صرف مخبر به کې د ضروری نه دي د حرف چې دی په کلام عرب کې ډیر فواید دي او هغه دا چې دا د دوه اسمونو په مابین کې رابطه پیدا کوي لکه زید فی الدار اوس په دې مثال کې چې وګورئ زیدون دا مظروف دی او دار چې دی نو دا ول ظرف دی او د ظرف او د مظروف په مینس کې تعلق د ظرفیت او دا تعلق منو پیدا شوی که چلته کې فی حرف استعمال شوی د دو فعلونو په مینس کې ربط پیدا کوي لکه اريد ان اضرب دلته کې د اريد او دا
تضربا اريد ان تضربا د اريد او د تضربا په خپل کې تعلق د فعل او د مفعول به یعنی اريد فعل دی او تضربه مفعول به دی لیکن دا بالکل واضح او ظاهر خبره ده چې فعل دا مفعول به نشي کېږي نو تضربا دا څنګه مفعول به شو نو ان دلته کې د فعل او مفعول په میانس کې تعلق واضح کو چې تضربا په تعویل د ان سره مصدر دا مفعول به شو یا د فعل او د اسم په میانس کې د رابطې کار ورکړي لکه ضربت بالخشبه دلته د ضربت خشبه تعلق دا د فعل او د آلی د فعل یعنی یو فعل دی او بل آله د فعل نو کو با حرف جر په میانس کې نور اغلی نو دا تعلق به ظاهر کړي نو بلکې بیا با دلته کې دا تعلق د فعل او د مفعول به په میانس کې او د متکلم چې کوم مقصود دی نه به حاصل شوی نو ځکه متکلم دا بیانول نه غواړي چې زما دا ضرب واقع شو په خشبه باندې په لرګي باندې بلکې هغه وی چې دا زما دا ضرب چې دین د دې لپاره اعلی او ګرځیدا دا لرګي نو د متکلم مقصود دا به حاصل شوی نو که چرته کې دلته کې با حرف جر دا استعمال شوی نو یا د دو جملو په مابین کې دا رابطه کار ورکړي لکه ان جاءنی زید اکرمتو نو په دې مثال کې ان حرف شرط دا کار کړی چې د زید راتلو پورې د متکلم اکرام چې دینو دا معلق کړي کدا ان حرف شرط نو دا با جمله خبریه او د متکلم مقصود چې دینو هغه حاصل شوی د دې ترکیب داسې دی او عاطفه یا استینافیه دی لام حرف جر دی الحرف مجرور دی جار سره د مجرور نه متعلق د ثابتتن اسم فاعل اسم فاعل سره د خپل فاعل نه متعلق نه خبر مقدم فی جار کلام العرب مضاف مضاف الیه مجرور جار سره د مجرور نه متعلق د ثابتتن ثابتتن اسم فاعل د خپل فاعل متعلق سره شوی جمله دا صفت مقدمه د فوائد او فوائد چې دین دا موصوف مؤخر دی موصوف سره د صفت نه دا مبتدا مؤخر شو او مبتدا سره د خبر نه د جمله اسمیه خبریه د دې نحوی اجرا داسه لام حرف جر دی فی حرف جر دی کاف حرف جر دی او حرف عطف دی ان دا ناسب دی او با حرف جر دی ان حرف شرط دی اکرمت فعل ماضی ضربت فعل ماضی ذالک اسم اشاره من حرف جر التي اسم موصول ها ضمیر شاء فعل ماضی تعالی فعل ماضی دا ټول مبنی دی په عبارت الحرف كلام العرب الربط زيد الدار اسم فعل الخشبه غير القسم الثالث الله دا ټول اسماء چې دي نو دي کې هر یو مفرد منصرف صحیح دي حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحه سره او حالت جری په کسره سره الحرف دا لام حرف جر په وجه باندې مجرور دي جر کسره د فا سره دي کلام چې دي دا فی حرف جر په وجه مجرور دي جر کسره د میم سره دي العرب چې دي دا مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دي او جر کسره د با سره دي الربط چې دي د کاف حرف جر په وجه مجرور دي او جر کسره د طا سره دي او زید د مبتدا کېدو په وجه مرفوع دي او رفع ضمه د دال سره الدار د فی حرف جر په وجه مجرور دي جر کسره د را سره دي اسم او فعل پا الفعلین مجرور باندې د عطف کېدو په وجه مجرور دي جر کسره د میم او لام سره دي الخشبه دا د کاف حرف جر په وجه مجرور دي او جر کسره د تا سره دي او غیرو او الربط دا غیرو چې دي نو دا په الربط باندې د عطف کېدو په وجه باندې مجرور دي جر کسره د را سره دي القسم الثالث دا د فی حرف جر په وجه مجرور دي جر کسره د میم او ثا سره دي فوائد دا غیر منصرف دي حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی جری دواړه فتحې سره او دلته مبتدا کېدو په وجه مرفوع دي او رفع ضمه د دال سره بین د ظرف مبني دي الاسمین الفعلین الجملتين د تسنیه دي حالت رفعی الف سره حالت نسبی جری دواړه بیا ما قبل مفتوح سره دي د مضاف الیه کېدو په وجه ټول مجرور دي جر بیا ما قبل مفتوح سره دي الفوائد غیر منصرف دي لیکن د الف لام دراتلو په وجه باندې دا من حرف جر په وجه د دې په دال باندې کسره راغلی ده او همداسې په غیر منصرف کسره نه راځي
تعرف دا فعل مضارع مفرد منصرف فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبه ده حالت رفعی ضمه سره ده حالت نسبی فتحه سره او حالت جزمیه سکون د لام سره دلته د عوامل ناصبه او جازمه د خالی کېدو په وجه باندې فعل مضارع مرفوع ده او رفع ضمه د فاصل ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا اي طرفا او دې ته حرف نوم ورکول شي د دې وجه نه چې دا واقع کیږي په کلام کې حرفا اي طرفا یعنی په طرف یعنی وجه تسمیه د حرف دادا چې نحویان حرف ته حرف ذکوي چې په کلام کې دو مقصود سيزونه یو ته مسند وي او بل ته مسند الیه وي د دې نه علاوه چې باقی سوینو هغه ته اطراف وي نو حرف چې دې نو دام په اطرافو کې واقع کیږي نه مسند واقع کیږي نه مسند الیه د دې عبارت ترکیب داسې چې وو عاطفه یا استینافیه دی یسمى فعل مجهول دی د دې کې هو ضمیر دی غیر فاعل دی حرفن دا مفعول به دی لام دا حرف جر دی وقوع دا مصدر مضاف دی هی ضمیر مضاف الیه ذو الحال فی الکلام جار مجرور متعلق دا مصدر حرفا مفسر ای حرف تفسیر او طرفا چې دین دا د تفسیر دی مفسر سره د تفسیر نه دا حال شو ذو الحال سره د حال نه مضاف الیه د وقوع مصدر مضاف سره د مضاف الیه او متعلق نه مجرور شو د جار سره د مجرور نه متعلق د یسمى فعل مجهول فعل مجهول د خپل نائب فاعل مفعول به او متعلق سره دا جمله فعلیه خبریه شو نحوی اجرا دی داسل چې و حرف عطف دی لام حرف جر دی هی ضمیر دی فی حرف جر دی ای حرف تفسیر دی دا ټول مبنی دی حرفا وقوع الکلام طرفا دی که هر یو مفرد منصرف صحیح دی حالت رفعی ضمه سره حالت نسبی فتحی سره حالت جریه کسره سره دی حرفا مفعول به دی په دی وجه منصوب دی نسب فتحی د فا سره وقوع اللام حرف جر په وجه مجرور دی او جر کسره د عین سره دی الکلام دا فی حرف جر په وجه مجرور دی جر کسره د میم سره دی او حرفا دویم چې کوم دی نو دا وقوع مصدر د حال دی په دی وجه منصوب دی طرفا د منصوب تفسیر دی نو په دی وجه باندې دا منصوب دی اذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیه ذکر چې دا حرف دا مقصود بالذات نوی پشان د مسند او مسند الیه یعنی دلته دا سوال واقع شو چې حرف دا په طرف کې نه واقع کیږي لکه زید فی الدار په دې ځای کې دا فی په مینس کې راغلی دی نو دې سوال جواب دا دی چې دا حرف دا مقصود بالذات نوی د مسند او مسند الیه پشان په دې وجه باندې ورته ویلی شو چې دا حرف په طرف کې راځي یعنی اگر چې کلام په مینس کې وي لیکن د مسند او مسند الیه نه کېدو په وجه باندې دا په طرف کې ګڼل شي د دې ترکیب داسې دي چې اذ دا تعلیلیه دي او لیس دا فعل دي د افعال ناقصه هو ضمیر په دې کې هغه د دې لپاره فاعل دي او مقصودا دا اسم مفعول دي په دې کې هو ضمیر دي هغه د دې لپاره نائب فاعل دي او بالذات دا جار مجرور متعلق د مقصودا دی اسم مفعول د نائب فاعل او متعلق سره دا خبر شو د لیس او مثل مضاف المسند والمسند الیه دا معطوف علیه و معطوف دا مضاف الیه مضاف سره مضاف الیه نه دا خبر شو د مبتدا محذوف چې هغه هو ضمیر دی مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه شو د دې عبارت نحوی اجرا داسې د اذ دا ظرف دی او لیس فعل ناقص دی مبنی دی مقصودا دا مفرد منصرف صحیح د فعل ناقص خبر دی په دی وجه باندې منصوب دی او نصب فتحی دا دال سره الذات دا مفرد منصرف صحیح دی د با حرف جر په وجه مجرور دی جر کسری دا تا سره او مثلو دا مفرد منصرف صحیح دی د خبر کې دو په وجه مرفوع دی او رفع ضمیر د لام سره دا المسند دا مفرد منصرف صحیح دی د مضاف الیه کې دو په وجه مجرور دی او جر کسری دا دال سره